انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو سټیج باندې لوی لوی اکابر علما حضرات تشریف فرما دي. یقینا تاسو ته وی تفصیلا قیمتي بیانونه وکړل. ما وروسته به انشاءالله العزیز تاسو ته اصل مقصودی تفصیلی بیانونه حضرات کوي، خصوصا د پیر طریقت رهبر شریعت قطب الاقطاب ولی کامل شیخ المشایخ حضرت شیخ عزیز الرحمن هزاروی صاحب نور الله مرقده داوی فرزندان اصل تفصیلی بیانونه به انشاءالله العزیز اوی کوي. ما د پونته طالب العلم نه پاره داوی په وړاندې داوی په موجودی کې خبرې کول یقینا زه هغه بې ادبي ګڼم. محترمو صرف د الامر فوق الادب په بنیاد باندې په خپله موضوع باندې څو معروضات ستاسو په وړاندې عرض کوم. محترمو دې وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نم د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارسو مساجدو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. زور انشاءالله ټول ملګري انشاءالله. محترمو دغه درسګاهونه دا دیني مدرسې او دیني درسګاهونه دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي. دې مدرسو دغه درسګاهونو د اسلام ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي، تازه ساتلې دي، کامیاب هغه اوچتې ساتلې دي، چاہے هغه شعبه د جهاد ده، چاہے هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده، چاہے هغه شعبه د تصوف ده. دیني مدرسو درسګاه دا د ټولو دپاره د مور حیثیت لري، دا د ټولو دپاره د مور کردار ادا کوي. د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمواري ده چې هر ملګری د ځان سره دا عزم وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپل دیني مدرسې حوالې ساتو انشاءالله. او یقینا محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضي او تسلسل لري. زه به تفصیل که شروع کم شاید 3-4 غنټو کې اگر تفصیل ختم نشي، د دې وجې نه زه تفصیل ته نه ورځم، صرف 2-3 اشاراتو باندې اکتفا کوم. تاسو وګورئ 1857 جنگ ازادي دا زموږ او ستاسو د مسلمانانو د تاریخ خونین انقلاب دی. د جنگ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. د جنگ ازادۍ کې مسجد او مدرسې تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوی وو، هغه د مساجد او منارې په ځمکه راغورځېدلې وي. الله اکبر هغه پاکې نغمې هغه پاک صداګانې خاموش شوي وي. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو اړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمیزي په لاس کې وه، د ترمیزي استاد لاشې انګریزانو په اور د پاسه سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایه په لاس کې وه، د هدایې استازې د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېروو. یو طرف د طالب بهرالو زما د درس زمانس کتاب او درسګاه به څه کېږي، یو طرف ته د 4.5 لکه شهیدانو انتقام او پور پرزو، یو طرف ته د مسجد او مدرسې تقدس بحالول چلنجو. په دغه حالاتو کې د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین یهودي مبلغین دعوت للا هغوی ته ویې راشئ دلته تاسو ته موقع ده، د مسلمانانو ذهنونه خراب کوي، اگر اسلام نه متنفره کوي، هغې ته شکوک او شبهات وردن نه کوي. او په دې وخت کې محترمو ځای په ځای باندې په قرآن او اسلام باندې
تحریرن اعتراضات شروع شو تقریرن اعتراضات شروع شو یقیناً هغه حالاتو کې رچا ذهن کې دا نه راتلله چې په دې بری صغیر کې به اسلام محفوظ پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندی پاتې شي تاسو تاریخ اوچت گئی نن تاریخ د دې خبرې گواهي ورکوي که کله تاسو هم تاریخ اوچت کو بیا به ستاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف دہ حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی درسګاه دا یوې دینی مدرسې کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي محترم هغه یو مدرسه وه یو درسګاه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاذ ناسو ملا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پیژني دنیا والا ذهن کې هغه وخت دا فلسفه نه راتله لیکن قلندر هر چې ګوید دی د ګوید نن ټوله دنیا له دې خبرې اقرار ته مجبوره ده چې هغه یوې درسګاه هغه یوې دیني مدرسې دې امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین یې ورکړي دي فقها یې ورکړي دي صوفیه کرام یې ورکړي دي مجاهدین یې ورکړي دي غازیان یې ورکړي دي شهیدان یې ورکړي دي مصنفین مؤلفین یې ورکړي دي مناظرین محققین یې ورکړي دي نن په دغه بری صغیر کې که ما او تا د الحاد نه پاک عقیده د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو ما او تا د بدعاتو نه پاک اعمال کوو بیا مونږ او تاسو دغه د بری صغیر مسلمانان دغه یوې دیني درسګاه احسانمند یو محترم او دا حقیقت دی محترمو نن که زمونږ ستاسو دین ژوندی دی تهذیب هم ژوندی دی دا د دې درسګاهونو د دې اهل حق علماو برکت دی کومه معاشره کې چې دیني مدرسې دا درسګاهونه ختم شي اهل حق علما ختم شي حق بیانونکي ژبې بندي شي تاریخ ګواه دی بیا دغه قومونو خپل تهذیب کله هم ژوندی نه دی ساتلی د بغداد حالات زموږ ستاسو مخې ته دي دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و مسلمانانو فخر کوو په بغداد باندې لیکن دی د یو تاریخي انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا دیني درسګاهونه ختم کړل اهل حق علما یې ختم کړل هلته حق بیانونکي ژبې بندې کړلې نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو اسلام سره ډېر نابلده او ناشنا پاتې دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د هغه ځینې مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې حتی چې د هغوی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسمه اثار په نظر نه راتلل ویلو چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسې نشته دی چا ګیرې وي پګړۍ وي اودې اودې جامې اغوستې وي ځکه هلته چې تاسو لاړ شئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خلولي انګریزي اختان یې جوړ کړي پین شټ اغوستې ټایي لګولي پته نه لګي دا سره مسلمان هم دی که نه دی ویل ما ته یو ځای راوښودل ته یو مدرسه شته دی هغه پخواني اثار پکې دي شیخ الاسلام لیکلي زه چې هلته راغلم ویل واقعي دلته څه نس اثار موجود وو هغه کوم محتوي صاحب و د هغې ګیره وه دلته د چا ګیرې نه وې ویل سپین ګیری و ویل ما ورسره مجلس وشو کله چې واپس راتلم هغه ډېر زیات وژړل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله بیا ما ته وې بیا ما ته وې چې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله رب رانه هغه نعمت واغستلو نن په سرو سترګو جاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی خبردار تاسو یې ناقدري به نه کوئ ورنه رب به تاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو جاړئ خو هېڅ به په لاس نه درځي قدر به کوي انشاءالله زور انشاءالله محترمو د دې قدر دا د خپل بچي دې ته راولېږئ دا بچي معلمان جوړ کړي قاریان حافظان جوړ کړي ګورئ بچي دنیادار جوړول لا هېڅ د کمال خبره نه ده بچي دیندار جوړول دا کمال دی الله رب الجلال موږ او تاسو ته تنبیه راکوي وارننګ راکوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره او انسانانو ډېره لویه تباهي او هلاکت درپسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونو هم دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړي خپل ورویال هم بچ کړي انشاءالله بچي به دیندار جوړو انشاءالله دویم نمبر د دې علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله العزیز
دیو سره بسنگ ودریږو دیو سره مالی تعاون هم کوو جانی تعاون به هم کوو بیا چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وو زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی وو چې په هغې راته فخر دی نن مې سترګې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر را جمع شوی وو زمونږ دیني مدرسې کمزوري کولې دغه اهل حق علما یې کمزوري کول د دې استحسان یې کوو الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لوڼۍ راغستې وه ما له دیو سره ډیبه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی وو د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې وم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړ زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې وم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړ الله پیغمبره زه دغه ظالمانو دغه جابرانو دغه مدرسې جماعت د مرکز او خانقاه د ګیرې پګړۍ او د دشمنانو صبرو کې وم ولاړ د ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې برداشت کړي وو د زمانې پیغورونه یې منلي وو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره په یو صف کې ولاړ وم الحمدلله ودرېږو به انشاءالله یقینا محترم و ډېر مبارک محفل دی کابر مشران موجود دي هغوی موجودۍ کې یقینا خبرې کول وخت د هغوی ځای اخیستل زه خپل بېادبي ګڼم په دغه خبرو باندې اکتفا کوم یقینا دغه پروګرام چې د چا په نوم باندې دی حضرت هزاروي صاحب نور الله مرقده و هغه صرف پیر نه و یقینا هغه یو مجاهد و پیرانو کې دغه غونته کې یو مجاهد سړی یقینا دغه زمانې نه کتلی دی او نه به بیا تر قیامته پورې وګوري مونږ دلته چې کله پېښور کې KPK کې کار شروع کړو یقینا حضرت صاحب زمونږ سرپرستي کوله ما اوس هم حضرت صاحب ته وویله یو اجتماع دلته پېښور کې مونږ کړې وه هغه پروګرام دغسې و پنجاب نه یو تور کارغه راغی دلته یې چیلنج وکړو زمونږ ملګري ورته اجتماع کې ورغلل چیلنج ورته مونږ اجتماع کې دننه قبول کړو دیو د جواب راکولو په ځای باندې زمونږ په ملګرو باندې ګزارۍ وکړلې بیا هغې یو مسله جوړه شوله د دیو مدرسې مخې ته مونږ ورته جلسه ورکړله هغه جلسه کې ما حضرت صاحب نه ټایم اخیستی نور علماو نه مې ټایمونه اخیستي وو یقین وکړه کوم مقامي علما وو ما پوسټر کې د هغوی نومونه ورکړي دیو هم ما ته تر اخرو ورځو پورې بار بار به ټلیفونونه کول ویل مونږ ته ټلیفونونه راځي چې ته راروانې دې جلسې ته بې عزتي به کېږي دا به کېږي دا به کېږي ما به ورته تسلي ورکول ما به ورته انشاءالله هېڅ به نه کېږي صرف حضرت صاحب و چې کله راغی جلسه کې بیان یې وکړو ښه مضبوط د هغې نه پس چې کله واپس تلو بیا ما ته ویله ما ته ویل بیګا د لسو بجو پورې ما ته ټلیفونونه راتله چې تاسو دې جلسې ته را روان یې دې کې به بې عزتیانې کېږي دا به کېږي ما ته ویل اخر کې پسې ما موبایل بند کړو ما ورته ویل چې مونږ د چا بې عزتي نه کوو مونږ سره چا څه کولی چې بې عزتي هم کوي ما ته ویل چې خو تر دې وخته پورې د ما ته نه وخت کړې دا خبره کله چې بیان وکړو واپس یې کول دا خبره ما ته وکړه یقینا دا وی د حضرت صاحب غونته کې یو پیرانو کې یو مجاهد چې هغه یقینا په هر سټیج باندې حاضر و د هر تحریک سرپرستی یې کوله هر تحریک والا دا ګڼل چې هغه زمونږ مشر دی زمونږ سرپرستی کوي او د هغه پتلو سره یقینا دغه ټول امت د دین دغه ټولو شعبو هغوی دغسې محسوس کړه چې یقینا مونږ یتیمان شو زمونږ د سر سایه لرې شوه الله رب ذوالجلال دی د هغوی هغه ټول خدمات په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځوي او الله دې د هغوی هغه برکات هغه فیوزات د هغوی هغه څومره د هغوی مریدان دي څومره د هغوی بچي دي الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه فیض تا قیامت جاري او ساري وساتي واخر دعوانا الحمدلله